السلام علیکم ملګرو. دا د شیخ رحم الله حقانی رحمت الله تعالی علیه دا غ شاګرد د تاسو یواري څومره په ادب او په احترام خبرې کړې دي د حضرت شیخ صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس په باره کې ضروري واري مخکې ملګرو ته ورسوي. ډیر د سي خلک چې هغه شیخ رحم الله حقانی سے تزان منسوبي او بکواسات کې په سوشل میډیا باندې نو دا پیغام ضرور هغوی ته ورسوي. خدای غر کې ټرمپ دی که ډرام دی، دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی. حرامي د مسلمانانو په سر کورونه بل کړي دی. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو، دغه رزیل. نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلد مارشل صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو غیرو مسلمانانو ورونو، که موږ تاسو وګورو د څو ورځې کېږي په میډیا باندې د استاذنا و استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله متعلق په میډیا باندې څه خبرې چې کوم دی هغه گردش کوي. څوک چې کومه دا په شیخ ادریس صاحب باندې لان او تان، څوک په شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله پسې د تصویرانو توهین کوي چې هغه تصویر کله د تصویر په داسې ځایانو باندې لګي د ځناورو په جسمونو سره چې کوم دی هغه جوړويږي، یعنی کله په سپي باندې لګي، کله په خر باندې د تصویر لګوي. که موږ تاسو وګورو هر سړي ته د اختلاف حق شته دی چې د چا سره اختلاف کوي هغه اختلاف د ادب په دایره کې دننه وکړي. که موږ تاسو وګورو د داسې عظیم شخصیت متعلق داسې نازبه حرکت کول د انسان چې کوم دی بل طرف ته بیایي. موږ تاسو وګورو هغه شخصیت چې دی په ورځ کې 3-4 زره طلباء کرامو ته درس حدیث ورکوي. د ده چې کوم شاګردان دي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، چې څومره علماء کرام دي یا بالواسطه یا بلا واسطه د ده چې کوم دي هغه شاګردان جوړیږي. که موږ تاسو وګورو دغه اختلاف په کوم وخت کې چې کوم دی منځته راغلو، یهود او نصارا او باطل د غلطو عقایدو والا خلق چې کوم دي صرف دغه کوشش کوي چې د پاکستان علماء کرامو، د افغانستان د علماء کرامو، د هندوستان د علماء کرامو په خپل منځ کې اختلاف چې کوم دی هغه پیدا شي. یهود او نصارا چې کوم دي په دې سازش کې دي د اسلام دشمنان، د مدارسو دشمنان، د علماء کرامو دشمنان. مونږ تاسو په سنجیدګۍ نه چې کوم دی هغه کار واخلو. که مونږ تاسو وګورو صراط النجات په نام باندې یو کتاب لیکل شوی دی 277 صفحې نه والا تر 270 صفحې پره، هلته چې کوم دی پوره تفصیل موجود دی. یهود و نصارا نن نه چې کوم دی 44 سال مخکې یو اجلاس یو میټینګ وکولو، په هغې میټینګ کې چې کوم دی د 40 خبرې چې کوم دی هغه سره شریکې کړلې. پاکې یو خبره چې کوم دی دغه وه چې د علماء کرامو په منځ کې اختلافات چې کوم دی هغه پیدا شي، او دویمه خبره دا چې عوام او چې کوم علماء کرام دي دا په خپل منځ کې سره مخالف شي. نو مونږ تاسو وګورو دا د مونږ تاسو د اختلاف د وجه نه غیرو خلکو ته چې کوم دی هغه فایده رسیږي. اوس دا اختلاف په هغې وخت کې چې کوم دی منځته راغلو چې کله شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله یو بیان وکولو د جمعې په بیان کې د یو څو خبرې کړي دي، د هغې په بنیاد باندې چې کوم دی دا اختلاف رامخې ته شو او د شیخ صاحب چې کوم دی په هغې کې په سوشل میډیا باندې قسمه خبرې په شیخ صاحب باندې چې کوم دی وشولې. مونږ تاسو د شیخ صاحب بیان وګورو په تفصیل سره، په هغې کې یو څو خبرې شیخ صاحب کړي دي. چې اول خبره شیخ صاحب د پاکستان د فوج چې کوم جرنیل دی د هغې چې کوم دی ستاینه کړې ده،
هغه ته د ویلي دي چې د کوششونو د وجه نه چې کوم دي هغه جنگونه ختم شول. مطلب دا چې د کوم د امریکې د ایران جنگ وو هغه جنگ عالمی دنیا ته چې کوم دی منتقل شوی وو، دغه اثرات په افغانستان باندې هم وو، په پاکستان باندې هم وو، په سعودي عرب باندې هم وو، په دوبۍ باندې وو، په قطر باندې وو، ټول ملکونو ته چې کوم دي د هغه اثرات ورسېدل. نو د هغه په بنیاد باندې شیخ صاحب ویلي دي چې د فوج جرنیل هغه کار چې کوم دی دا کار یې ښه کړی، دغه ستاینه کړې ده. اوس که موږ تاسو وګورو علما کرام هم مخاطب شي، طلبه کرام هم مخاطب شي، عوام چې کوم دي از مخاطب کومه. موږ تاسو وګورو اوس دغه مثال داسې دی چې شیخ ادریس صاحب دغه چې کوم دی ستاینه وکوله، دینه دا خبره نه معلومیږي چې اوس د فوج جرنیل چې څه قسم ظلمونه کوي، که په کوم ځای کې کوي، نو د دې نه دا نه ثابتېږي چې شیخ ادریس صاحب د هغې چې کوم دی تایید کوي چې دوی ظلمونه هم کوي او دا یې تایید وکړي. دا خبره داسې نه ده. دې مثال داسې دی، موږ تاسو وګورو حجاج بن یوسف ډېر ظالم سړی تیر شوی دی، ډېر ظالم جابر بادشاه تیر شوی دی، خو د چې کوم دی د قرآن کریم اعراب چې کوم دی د په حکم سره لګېدلی دی. اوس به یو سړی وایي چې حجاج بن یوسف دغه ښه کار کړی چې په قرآن کریم باندې اعراب د په حکم سره لګېدلی دی. اوس دا حقیقت دی چې دا خبره څوک وکړي، چې دا خبره خلق ومني، او د دې خبرې نه اوس دا نه ثابتېږي. موږ تاسو ټول علما کرام دغه منو چې دا اعراب د حجاج بن یوسف په حکم لګېدلی دی. اوس زه تاسو ته وایم چې دا ښه کار یې کړی، کړی دی ښه کار کړی، که ښه کار یې کړی وي اوس د دغې په بنیاد باندې تاسو د ده چې څومره ظلمونه کړي دي، څومره ظلمونه ده کړي دي، هغې تاسو تایید کوئ چې دا یو ښه کار د وجې نه نور ټول ظلمونه د ښه کار کړی دی؟ نه، بالکل قطعا یې نه تاسو کوئ نه موږ د دغه چې کوم دی هغه تایید کوو. نو د یو سړي د یو ښه کار د وجې نه د دې تایید نه کېږي چې د کوم کارونه کړي دي 100% چې کوم دی هغه ټیک دي. نو شیخ ادریس صاحب یو تعریف چې کوم دی کړی دی، یو پهلو یې ذکر کړی ده د شیخ ادریس صاحب نه چې کوم دی اوس دغه خبرې نه دا نه ثابتېږي چې ده بس د فوج د جرنیل متعلق کومه خبره کړې ده، اوس دی د هغې چې کوم ظلمونه کوي، مسلمانان قتلیږي، د دوی د وجې نه یا کوم امن خراب شوی دی، په قبایلي علاقو کې کوم حالات رامخې ته شوي دي. اوس د دغې دا مطلب نه دی چې شیخ ادریس صاحب چې دوی کوم هغه ظلمونه هغه ځایونو کې کوي د هغې ها دی چې کوم دی قایل دی، نه داسې خبره نه ده. او دویمه خبره دا چې شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله یغ د ټرمپ متعلق کومه خبره کړې ده، خلک وایي چې د ټرمپ ستاینه کړې ده. که په غور سره موږ تاسو هغه بیان واورو نو شیخ محمد ادریس صاحب تاسو هغه بیان واورئ، پاکې دا خبره کړې ده چې ټرمپ دی که څه بالا ده خدای دې غر کړي، د دغه جنجال ټول د ده سپیره جوړ کړی دی. او دا خبره کړې ده چې ټرمپ ته د حرامي نه ویلي دي، دا حرامي. او بیا دا خبره کړې ده چې د مسلمانانو د سرونو باندې اور بلونکی دغه سړی دی. اوس که موږ تاسو وګورو دا خبرې چې کوم دي هغه پکې کړې دي. او درېیمه خبره چې کوم دی دا کړې ده د پاکستان تعریف یې کړی دی. اوس د پاکستان تعریف یې کړی چې د ده نام اوچت شو. دې نه دا مقصد نه دی چې پاکستان کې څومره ظالمان دي، څومره ناجائز کارونه کوي، کوم ظلمونه کوي، د دې تایید نه شیخ ادریس صاحب کوو او نه چې کوم دی مونږ کوو. څوک ظلم کوي هغې ته به د ظالم نه وایي. اوس د یوې خبرې د وجې نه یا د ملک د ستاینې د وجې نه دا نه ثابتېږي چې یو سړی د ملک تعریف وکړي چې په دې کې ډېر مدارس دي، د ډېر احتمالات کېدلی شي. اوس د پاکستان ستاینه د دې نه دا نه ثابتېږي چې پاکستان کې څومره ظالمان دي، دا بالکل 100% چې کوم دي هغه ټیک او درست دي. او بله خبره دا څلورمه چې شیخ صاحب دا کړې ده چې امن چې کوم دی چې امن راغلو، یعنی امن راشي، امن ښه شی دی. اوس امن د شیخ ادریس صاحب نه موږ تاسو تپوس وکړو چې امن په څه شي سره رادرومي؟ امن رادرومي د قرآن په نظام سره، د احادیثو په نظام سره. نو دلته چې کوم دی شیخ صاحب په خبرو کې موږ تاسو سوچ او فکر وکړو، دغې طرف ته اشاره ده. شیخ صاحب چې کوم دی هغه نظام غواړي چې کوم باندې الله رب العزت حکم کړی، کوم پیغمبر چې کوم دی هغه موږ ته ښودلی دی. نو غیرو مسلمانانو ورونو د دې اختلافاتو نه غلط باطلو عقایدو والا خلک چې کوم دي هغه فایده اخلي. مونږ تاسو د دې شیانو نه اجتناب وکړو. په دې کې د استادانو بې ادبي وشوله، د استادانو بې عزتي وشوله، د استادانو توهین وشولو. غیرو مسلمانانو ورونو که د افغانستان علما دي، که د پاکستان علما کرام دي، مونږ تاسو ګورئ یوه عقیده ده، مونږ تاسو یو مسلک دی، د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره زمونږ تاسو تعلق دی.
الحمدلله کا د افغانستان علما کرام دی مونږ په هغې فخر کوو، کا د پاکستان علما کرام دی مونږ په هغې باندې فخر کوو. د ټول زمونږ قابل احترام دي، زمونږ چې کوم دي هغه مشران دي. نو الله رب العزت ته مونږ تاسو د داسې فتنو او د داسې اختلافاتو نه وساتي. که مونږ تاسو وګورو چې د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم دی هغه کوم جنګونه شوي دي، کوم اختلافات راغلي، کومو خلکو رامنځته کړي دي، مونږ تاسو دغه وګورو. نو مونږ تاسو د داسو شیخانو د داسو بزرګانو د هغې نه چې کوم دی د توهین د اهانت نه مونږ تاسو ځان وساتو. د علما کرامو توهین چې کوم دی شروع دی، په دې کې د غیرو خلکو چې کوم دي هغه سازشات دي. ادا نه غواړي چې د پاکستان علما د افغانستان علما په خپل منځ کې سره متفق شي. نو دوی چې کوم دی هر وخت دا کوشش کوي چې د پاکستان د افغانستان علما کرام په خپل منځ کې مخالف وي، سره د پاکستان د افغانستان عوام په خپل منځ کې چې کوم دی هغه سره مخالف وي. نو الله رب العزت ته مونږ ته چې کوم دی هغه په صحیح لارې باندې د تلو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت ته مونږ ته د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند په عقیده باندې استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.